نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون صدق الله العظيم. سورة المؤمن سلیر اجتماع پارا لسم نمبر آیت تھی. مخکر رکوع کی د قیامت حالات بیان شو. بدی رکوع کی هم ذکر د قیامت تھی. کله چې د قیامت ورځ شي دغه ورځ به الله جل شانه کافرانو ته ډېر زیات غوسه دوی ته به ویلی شي چې کافرانو ته نن تاسو نن ځان ته څومره غوسه یې د دین الله پاک تاسو ته ډېر غوسه دی. کافران به خپلو ځانونو ته غوسه یي چې ولې موږ دنیا کې ایمان نه دی راوړی، عمل د نیکۍ مو نه دی کړی، موږ جهنم ته ولې روان یو. دوی ته به وویلی شي چې تاسو ته په دنیا کې د ایمان دعوت درکولی شو، تاسو ولې نه منئ؟ تاسو ته الله پاک په دنیا کې پیغمبران رالېږلو، د دین دعوت یې درکو، تاسو به انکار کوئ. تاسو نن ځان ته دومره غوسه نه یې څومره چې تاسو ته الله پاک غوسه دی. دا کافران په دې ځای کې وي چې یا الله تا موږ دوه پیرې ژوندي کړو، دوه پیرې د مړه کړو، موږ د خپلو ګناهونو اقرار کړو، موږ نه غلطي شوې ده، آیا واپس د دنیا ته د تلو کومه لاره شته چې ایمان راوړو او نیکي وکړو؟ لیکن دې دپاره به دنیا ته د واپس راتلو هېڅ قسم لاره نه وي. دې ته به ویلی شي چې تاسو ته به د الله یووالی بیانېده، تاسو به نه منو، او که تاسو ته به وویلی شو چې خدایان ډېر دي نو تاسو به په هغې یقین کوو. نن به معلومه شي چې ټول اختیار صرف د الله دپاره دی. په دې ځای کې په دې آیت کریمه کې راځي چې ژوندونه دوه او مرګونه دوه. انسان چې کله پیدا نو او دنیا کې پیدا شو، د پیدا چې لا نو دې ته ویلی شي یو مرګ، او چې کله بیا پیدا شو او دنیا کې زندگی پوره شوه دې ته ویلی شي دویم مرګ. نو دوه مرګونه دا شو. په دنیا کې انسان ژوند تیر کو، وفات شو، دې ته ویلی شي یو ژوند، او په قیامت کې اسرافیل علیه السلام شپېلې ووهي نه ختمېدونکي ژوند، دې ته ویلی شي دویم ژوند. په دې آیت کې راغلل چې ژوندونه دوه دي، حالانکه ژوندونه ټول څلور دي. د مور په ګېډه کې 9 میاشتې ژوند دا یو ژوند دی. په دنیا کې انسان پیدا شي دا دویم ژوند دی. د وفات نه بعد په قبر کې ژوندي شي، د عذاب ثواب سلسله شروع شي، دې ته ویلی شي دریم ژوند. او چې بیا اسرافیل علیه السلام شپېلې ووهي او قیامت راشي دا به څلورم ژوند شي. نو ژوندونه دي څلور او په آیت کې راغلل دوه. نو په دې ځای کې علما فرمایي ژوندونه دوه ښکاره دي او دوه پټ دي، یا دوه ژوندونه کامل دي او دوه ناقص دي، یا دوه ژوندونه اجتماعي دي او دوه ژوندونه انفرادي دي. د مور د ګېډې ژوند دا پټ ژوند دی، او د قبر ژوند هم د خلکو نه پټ ژوند دی. په دنیا کې ژوند دا اجتماعي او ښکاره ژوند دی، ټول خلک یو بل ویني چې دا ژوند دی. او په جنت کې به هم او آخرت کې به هم چې کوم ژوند وي نو هغه به هم اجتماعي او ښکاره ژوند وي. نو چې کوم ښکاره ژوندونه دي هغه په دې آیت کې بیان شو، او چې کوم پټ ژوندونه دي نو هغه د دې آیت کې بیان نه شو. نو په کوم ځای کې راغلل؟ د مور د ګېډې ژوند دا د دنیا د ژوند ابتدا ده، او د قبر ژوند دا د آخرت د ژوند ابتدا ده. نو چې د دنیا او د آخرت بیان شو نو
نو د مور د ګیډې ژوند هم پکې راغی او د قبر ژوند پکې هم راغی ځکه هغه پټ دي انفرادي دي هغه پکې ښکاره ذکر نشو او چې کوم هغه ښکاره ژوندونه دي کامل ژوندونه دي اجتماعي ژوندونه دي چې یو د دنیا دي او بل د آخرت دي نو هغه دوه بیان شو نور دي څلور ژوندونه خو دوه پټ انفرادي د خلکو د نظر نه پرده کی او دوه کلو او ښکاره کامل او اجتماعي نو هغه اجتماعي او ښکاره بیان شو او چې کوم پټ ژوندونو نو هغه بیان شو په دې ځای کې د نن سبا دور یو ډله ده چې هغې ته ویلی شي معتزله د دې دور چې پنجپیریان ورته ویلی شي هغوی وایي په قبر کې ژوند نشته ولې وایي په قرآن کې راځي چې ژوندونه دوه دي نو د قبر دا پکې نشته نو موږ وایو چې تاسو هم وایي چې موږ هم د قبر ژوند منو خو هغه صرف د روح دپاره پنجپیریان وایي صرف روح ته عذاب او ثواب ملاویږي په قبر کې چې کوم انسان دفن شي دته څه نه ملاویږي مونږ وایو چې تاسو هم ومنو خو صرف د روح دپاره چې کوم سوال په مونږ کوئ هغه سوال په تاسو هم راځي ځکه هغوی وایي چې تاسو دریم ومنو او په آیت کې دوه دي نو تاسو چې د روح دپاره منئ دا خو تاسو هم دریم منئ په مونږ اعتراض کوئ او خپل ځان ته خیال نه کوئ او دویم جواب دا دی چې ژوندونه څلور دي دو اجتماعي دو انفرادي اجتماعي په دې آیت کې بیان شو انفرادي بیان نشو سوال د دوی بې ځایه دی زموږ عقیده ده چې انسان کله وفات شي د وفات نه بعد په ده باندې قبر کې یا خوشحالي راځي او بیا پې تکلیف راځي دا زموږ عقیده ده بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو دپاره یا الله جل شانه د خپل وحدانیت دلایل بیان چې ز آیاتن نازلون په دی باندې خيار خلق چې کوم ما ته رجوع کوي غیب ایمان لري نصیحت به او بیا د قیامت ورځ ذکر کی الله جل شانه فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دا ټول خلق د قبرونو نه راوځي دی وخت کې الله پاک اعلان وکړي چې نن ورځ بادشاہي د چا د پاره ده هیڅوک په طاقت د خبرو نه لري بیا به الله پاک ځان خپل جواب ورکړي چې نن یوازې زما بادشاہي ده نن په دنیا کې هر سړی ځان ته بادشاہ وایي خو د قیامت په ورځ به د بادشاہۍ اظهار د الله پاک نه علاوه هیڅوک نشي کولی او بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي دی خلکو ته ووایه یو داسې سخته ورځ را روانه ده چې د هغې د سختۍ د وجې به د خلکو دا ساګانې د مرې ته را رسېدلي او دی به ځان ته ډېر زیات غوسه وي هغه خلک چې هغې دنیا کې د الله بغاوت او نافرماني کړي د دې دپاره به هېڅوک سفارش کوونکي دي نو الله جل شانه فرمایي ان الذين كفروا ينادون بشکا کسان چې هغې کافران دي دوی ته به آواز وکړي شي د قیامت په ورځ باندې لمقت الله اکبر من مقتکم خامخا وصد الله پاک ډیره لویه تاسو ته ستاسو د غوسې د انفسکم ستاسو خپلو ځانونو ته کافران به ځان ته غوسه الله د طرف نه به آواز وشي چې تاسو ځان ته ډېر غوسه نه یئ الله درته ډېر زیات غوسه دی کافرانو ته به ویلی شي اذ تدعون الى الايمان فتکفرون ځکه چې تاسو ته دنیا کی دعوت در کول شو د ایمان نو تاسو به انکار کو قالو نو وی بدا کافران ربنا اے رب زمنگا امتنتنتین تا منګړ کړو دو پیری په دنیا کې واحییتنتنتین تا مونږ ژوند کو یو په دنیا کې او بل په آخرت کې فاعترفنا بذنوبنا پس مونږ اقرار کو په خپل کفر باندې فهل الى خروج من سبيل آیستا د وتل سلارا ذالکم بانه دا زکه پتا سو دا تکلیف دی بیشک شان د خبره دادی اذا دعي الله وحده کرج په دنیا کې الله پاک आवाज را بلل شو کفرتم تاسو بن منو و یشرک به تؤمنو او هر کله چې الله پاک باندې به شرک کول شو نو تاسو به منو فالحكم لله العلي الكبير پس بادشاہی یا حکم خاص د الله پاک د پاره د تاسو په عذاب در کول کی او الله پاک دا چې ډېر لوی ذات دی والذین الله پاک غزاد تی
یریکم آیاتی چې خی تاسو ته خپل آیاتونه د یووالي وینزل لکم من السماء رزقا و نازلی استاد دپار د اسمان طرف نه رزق وما يتذكر الا من ينيب او نصیحت نه حاصلی مگر هغه څوک چې هغه رجوع کوي الله پاک ته فدعوا الله مخلصین له الدین پس تاسو رابلې الله پاک ته په داسې حال کې چې خالص کوونکي چې د الله دپاره خپل دین لره ولو کرها الکافرون اگر چې بدې ګڼي کافران رفیع الدرجات الله پاک اوچتوونکي د درجو دي په جنت کې د مؤمنانو ذو العرش او خاوند د تخت یلقي الروح من امره الله نازلی وحی په خپل حکم سره علی من یشاء چاته چې الله پاک غواړي من عبادی د خپلو بندګانو لینذر یوم الطلاق د پاره چې ویری دا بنده هغه ورځې د قیامت نه خلق یوم هم بارزون هغه ورځ باندې چې دی براوزي د خپلو قبرونو نه لا یخفى علی الله منهم شیء نه به پټیږي په الله پاک باندې هیڅ چیز لمن الملك اليوم الله پاک کو فرمای نن روز د چا بادشاہی دا لله الواحد القهار आवाज بو کہ اللہ پاک لله الواحد القهار چې خاص الله پاک د پاره چې یو او غالب ذات دی اليوم تجزا كل نفس بما كسبت نن روز به بدل ورکول شي هر یو نفس ته د عمل لا ظلم اليوم نشتر ظلم نن روز ان الله سریع الحساب شک الله پاک زر حساب کوونکی دی وانذرهم يوم الآزفة او يروا دي خلق لرا دورزدا قیامتنا چراتن کر اذ القلوب لدى الحناجر زړونه با نزدې وي مرې تکاظمین د غم د وجنه ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع نبوي د ظالمان د پاره څوک دوست او سفارشتي چې داغه خبر اومنلی شي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله پاک بیگی په خیانت دسترګو باندې او پاغه چې سینې یې پټوي والله یقضي بالحق والله پاک په فیصلو کې په انصاف والذین يدعون من دونه او خدایا چې دا کافرانه عبادت کی سوا د الله لا يقضون بشيء هیڅ فیصله د سنشي کوله ان الله هو السميع البصير بشک الله پاک اوریدونکي او لیدونکي ذات دی واخر دعوانا الحمدلله